والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محترم جناب پیر طریقت و رہبر شریعت بقیت السلف سراج السالکین حضرت سیدنا و مولانا عبدالاکبر لالا جی سے مبارک دامت برکاتہم العالیہ، جناب پیر طریقت و رہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث مناظر اسلام علامہ مولانا و مولوی مفتی فضل اللہ سے دامت برکاتہم، جدید محفل مبارک تمام حاضرین و خواص و عوام، ډیر مبارک محفل لے زمونگا برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا و مولوی نثار احمد سے تاسو تداغی وضاحتوں کو جدا مولانا و مولوی استاد محترم عاشق حسین سے چدا الحمد والناس پوری با ترجمہ تاسو تا قرآن شریف ختم کر اللہ دے دی اجر ټولو ته په دواړه جهانه باندې ورکړي. د دې په باره کې دا خبرې خو ټول عمر کې نه ختمېږي. خو زه د برکت دپاره یو حدیث مبارک ستاسو مخکې بیانوم چې د هغې روایت د مؤمنانو مور بی بی عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کړي. دا مبارک فرمائی چې محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة القرآن في غیر الصلاة. څوک چې په مانځه کې د قرآن شریف تلاوت کوي نو دا ډیر افضل دی، غوره دی د هغې تلاوت د قرآن عظیم الشان نه کوم چې د مانځه نه بهر کوي. نو په مانځه کې د قرآن شریف تلاوت کول دا د هغې تلاوت نه افضل دی چې کوم د مانځه نه بهر کوي. وقراءة القرآن في غیر الصلاة، د مانځه نه بغیر چې څوک تلاوت د قرآن عظیم الشان کوي محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی افضل من التسبیح والتکبیر. دار سبحان اللہ واللہ اکبر ویلنا افضل و بہتر. یو سړی یو طرف ته ناس دی قرآن شریف کولو کړی دی تلاوت د قرآن کی، او بل کس ناس دی هغه سبحان الله الحمدللہ اللہ اکبر دا وی
نو دا د قرآن شریف لوستل دا د هغې نه افضل او بهتر دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي. بیا ورپسې فرمایي والتسبیح والتکبیر افضل من الصدقه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو طرف ته یو کس ناست دی هغه سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر وایي، بل طرف ته یو کس لګیا دی صدقه ورکوي خلکو ته. دا تسبیح او تکبیر لوستل چې دي دا د هغه صدقې نه افضل او بهتر دي. حضور علیه السلام مبارک فرمایي. ځکه چې دا مشکات شریف حدیث مبارک دی چې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. یو ځل سبحان الله ویل، یو ځل الحمد لله ویل، دا چې څوک هم وایي د دې په دې وینا سره د اوو واړو اسمانونو د اوو واړو ځمکو منځ کې چې څومره کلو فضا ده دا ټوله د ثواب نه ډکوي. سبحان الله. او حضور علیہ السلام مبارک فرمایي د بخاری شریف اخیری حدیث مبارک دی چې حضور اسلام فرمایي کلمتان، دو کلمې داسې دي خفیفتان علی اللسان چې په ژبه ډېرې اسانې، او حبیبتان الی الرحمن الله جل مجده ته ډېرې محبوبې کلمې، ثقیلتان فی المیزان او چې تله کې واچې نو ډېرې درنې دي. هغه دو کلمې چې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا الله پاکی بیانول دا ډېر لوی فضیلت لري، ډېر لوی شان لري. نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک سبحان الله وایي الله اکبر وایي دا افضل دي د صدقې ورکول. او بیا ورپسې فرمایي چې والصدقه افضل من الصوم. او دا صدقه خیرات کول چې دا صدقه ورکول دا د نفلي روزې نه ډېر بهتر او غوره دی. د نفلي روزې نه ولې وی په نفلي روزه کې د خپل ځان دپاره فایده ده، په نفلي روزه کې او په نفلي صدقه ورکولو کې خیرات کولو کې د نورو مسلمانانو خیر. لکه حدیث شریف کې راغلی چې یو نوړی د حرامو د چا ګېډې ته لاړه 40 ورځې عبادت یې نه قبلېږي. نو دارنګې چې د حلالو نوړی ګېډې ته لاړه 40 ورځې هغې اثر په بدن کې پروت وي، ستا دا طعام دا صدقه و خیرات چې چا وخوړو 40 ورځو پورې بدن کې اثر پروت وي، هغه مسلمان مؤمن چې چا ستا دا صدقه خوړلې ده ستا خیرات یې خوړلی دی، هغه په دغې باندې مونځ کوي، روژه نیسي، تلاوت کوي، ذکر کوي، درود شریف وایي، څومره ثواب چې د هغه کېږي الله ستا په عملنامه کې هم دا ثواب دی. نو دا ډېر یو برکتي متعدي اجر او ثواب. نو حضور اسلام مبارک فرمایي چې دا صدقه او خیرات چې دی دا ډېر بهتر دی د نفلي روزې نیولو نه. او بیا فرمایي والصوم جنة من النار. او دا نفلي روزه نیول چې دی دا د جهنم د اور د پاره ډال دی. الله رب ذوالجلال به د دې ډال په سبب داغه اور د لمبو د حملو نه بچ وسات. څنګه یو مجاهد سره ډال وي او د دشمن د گزار نه پاغي باندې ځان بچ ساتي، داسې د نفس او د شیطان د حملو نه د دې روزې په سبب باندې د مسلمان د هر قسمه ګناهونو نه الله تعالی جل جلاله بچ کوي. نو مطلب دا دی چې د قرآن شریف تلاوت چې په مانځه کې وي هغه د بهر مانځه نه افضل دی. او بیا دغه مطلب دا دی تسبیح او تحلیل نه هغه مطلب دا دی چې دا همدارنګې بهر د مانځه نه تلاوت دا افضل دی. نو چې کله یو سړی تلاوت د قرآن شریف کوي او په معنا باندې پوهېږي بیا بلا څومره کمال. سبحان الله. چې امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه یو کم سل کرته الله تعالی جل مجده په خوب کې ولیدو، بیړه کې راله که په سلم ظلمي وي او تپوس به دې کوم، ډېره ضروري خبره ده. نو ی الله پاک په سلم ظلم دیدار په خوب کې ورکړي. سبحان الله. نو تپوس یې ته وکړه چې یا الله ته د بنده نه زیات په څه باندې خوشحالېږي؟ یا الله ورته وفرمایي بتلاوت القرآن، د قرآن په تلاوت بنده نه ډېر خوشحالېږي. د ده مبارک پړه کې راله
چې یاره کېدای شي چې دا څوک د قرآن شریف په معنا باندې پوهېږي نو هغه نه به الله ډېر خوشحالېږي، دا په معنی نه پوهېږي نو هغه نه به نه خوشحالېږي. وایي ما دې تپوس وکړو چې یا الله که څوک په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي، وایي الله پاک وفرمایي چې تلاوت د قرآن شریف کې که په معنی پوهېږي او که نه پوهېږي زه ترې خوشحالېږم. ولیکن دا چې د قرآن شریف کې دا کم فرامین دي چې په دې سړی پوه شي چې ما ته خپل رب جل مجده څه ویلي دي، څه رانه غواړي، ما له څه کول پکار نو چې دی په قرآن شریف باندې پوه شي نو بیا اله به دی مطلب دا دی چې د خپل رب په فرامینو باندې پوه شي او هغې ته به خپله غاړه کېږي. دا چې کلم تاسې د قرآن په معنا او په مفهوم باندې ځان پوهول غواړئ نو د اهل سنت و جماعت د علماو نه ځان په هغې باندې پوهوئ، ځکه چې هسې نه چېرته غلطې ترجمې او تفسیرونه وکئ. خدا نه خواسته تاسو به وایئ مونږ د قرآن ترجمه وکړو منځ کې به ګمراه شوي یئ. نو داسې د هغې خلکو ترجمې مه اورئ چې هغې غلطې ترجمې کوي او د جمهور مفسرینو نه خلاف. دا د اهل سنت و جماعت علما راټینګ کوي. انشاءالله همدغه قرآن شریف به زموږ د ټولو دپاره هادي وګرځېږي. وما علی الا البلاغ المبین.